په غیر موجودګۍ کې مختلفو علاقو کې د هغه پاور شوت شوي. فلم موږ پهله خپل وروسته ویلو چې پاریس خټک چې دی نو هغه پی کې 61 کې او پی کې 63 کې د سا خټک کمپین چې دی نو چې کوم ځای ته منزل ته هغه رسولو نو هغه منزل ته ورسېدو هغه مطمئن شو. د هغې چې مطمئن شو دی هلک دوه ورکونه نو اوس هغه چې باقي هوم ګراوند باندې چې دی دلته مسجد هغه لوبه شروع کړه. دا مونږ پهله ویلو چې یاره خپل هوم ګراوند ته راځي مانکي شریف ته او دلته حجرونه کې خپل کلیوالو سره میلاوېږي. خپل کلیوالو سره میلاو شو حجرو په حجرو باندې او چې کوم ته حجرې ته تو څو خپه زړونه وو هغه ورسره خوشحال شو. بلکل فکر دا چې لکه 40 کاله سیاست دی 40 کاله چې وویلو 25-30 سال دی مختلف دور کې حکومتونو کې را روان دي نو چې 25-30 سال کې د حکومت کې را روان دي مختلف صوبایي وزارت باندې وزیر اعلی سیټواني پر وزیر دفاع سیټواني به پیوراټي دور کې معاون خصوصي پاتې شو زرداري نو مختلف دور کې حکومتونو کې را روان دي نو ګڼو خلکو کارونه کړي دي اجتماعي کارونه یې کړي دي انفرادي کارونه یې کړي دي نو ما خلکو ته کو خفګان ملاو شوي وو چې چا ډېرې د لاړ شي په رسم کله وایي زه د عموم سیاست کوم د خدمت سیاست قدیاور شخصیت چې ته لاړ شي په رسم نو خامخا چې کوم خفه زړونه وي هم به ته مخامخ را شي هغوی به حمایت یقینداني ورته ورکړي. بل پرویز خان چې دی نو هغه وینا دا چې ما ته یو کس شامل شي یو ځل زما لاس ته راغله هغه دی چې موږ ملاو شوي نو خبرې کولې چې یو کس ما ته په لاس میلاو شي ما سره په لاس راغلو ما نو بیا یې مشکل دی چې مانه لاړ شي ایو لکه هغه پیغام مو دا و چې زه څه خفه کوم نه خلکو کار کوم خلک چې کوم توجه ته راځي کوم کار ته راځي ما دپاره شمولیت کوي نو کار ورته زه وباسم چې بیا آینده کوم څه کارونه راځي زه وباسم بازار چې زه خفګان ته څوک پرېږدم نه نو ځکه ما نه ملګری ځي نه هغوی لکه نور سیاسي جماعتونه دي هغوی نه خلک لاړ شي هغوی کارونه نه کوي او ما ته چې څوک راشي زه کارونه کوم ځکه 40 کلن چې زه سیاست کوم دا خلک 40 کلن ما سره په سیاست قافلې کې را روان دي نو مانکي شریف خو دا سیاست هم دلته شروع کړی خپل هوم ګراوند دی نو هلته خلک خفه خلک یا خوشحالون رضاکون دلته مسله نه ده ولې چې 163 کې دا ته پته ده چې څومره شمولیت یې وکړي څه شمولیت یې هغه داسې مو چې د میډیا نه په ریکارډ باندې نه یې راویستي هغې خپل سیاسي خپل دغه دي حکمتي هم لیده او تفهیم یې چې څو الیکشن کې لږې ورځې پاتې شو په ګنټو حساب باندې ټول پاتې دي پولینګ دی بلکل ګنټې پاتې شوي دا ګنټو په حساب کې چې ډېر اهم وکټې مزید را روان دي ترکیب صاف ته پرویز خټک چې د کوم محنت ځان دپاره دومره چینلونه وکړې انې ته یا صوبایي ته خپل عیسی خټک دپاره چې څومره هغه ته پروسولو بل هغه دا محنت په دې لحاظ سره کړې هغه دام خطره وه چېرې اندازه وه چېرې د اپوزیشن جماعتونه چې دي دا څه ټایم ما خلاف پرویز خټک د شکست ورکونه دی یو پیژندل تللی شي نو هغې لحاظ سره هغه چې محنت دی نو د ټولو پاټو ته یې کتلي دي هغې دومره محنت یې کړی دومره منډه یې وایي خپل ټول خاندان فیملیان ټول ګراوند کړي دي ټول یې په پرېښي دي کمپین باندې چې دي بل د کوم د سره کم خلک دي شخصیات دي ټیکهداران دي یا نور دي هر څوک دي ورسره چا سره دخل کړي دي پرویز خان ټول یې په الیکشن کمپین باندې چلوني نو یو ګڼ دغه ټول نه زیات ټیمونه هم زما په خیال دی ټول نه سیوا دغه چې کمپین چې دی هر کلي هر علاقې هر محلې کې د شروع دی نو یو سټرانګ پوزیشن کې فرضاً عیسی خټک چې دی هغه انتخابي مهم رسولی دی اقلیتي چې کوم خلک دي هغوی ستا نن خبرې شوي دي اقلیتي دا نوښار کې قاضي هاوس کوم دی نو ډېر معروف ګرانه ده قاضي فیملي قاضي فیملي باندې کېدای شي د چا د ملګرتیا لاس ورکړي نو هغه نه به ایم بي اے جوړي هغه نه به وزیر وي جوړېږي او کینګ میکر فیملي قاضي فیملي په دې باندې مشهور ده او دی کوم دغه د رایشګاه ده نوشهره کلا هسپتال چوک سره جوړ نو هلته تقریب شوی دی هلته قاضي عثمان الحق او قاضي فهیم چې چیف دی قاضي فیملي قاضي طلحه الحق دی په موجودګۍ کې د اقلیت کم سربراہ دی سلامت چودھری ته سره د اقلیت کم دغه دی سره
ملګري دي جی هغه راغلي وو، هغه شمولیت اعلان وکړو تحریک انصاف کې، او اسحاق خټک د حمایت اعلان وکړو. دا چې اقلیت چې څومره برادري ده نو هغې ټول یکجا شو د اسحاق خټک کامیابۍ دپاره، او بل هغې ته ذمهواريانې ووهلې شوې په 19 دسمبر دپاره. نو هغوی به میډیا سره خبرې مو وکړي چې موږ اسحاق خټک دپاره موږ اقلیت کوم برادري ده نو ټول د اسحاق خټک سپورټ کوي او کامیابۍ منزل ته یې رسوي. په دې سره قاضي فیملي چې شکریه هم ادا کړه، سلامه چودھري سره چې کوم اقلیت کم دغه دي ووټران دي شکریه هم ادا کړه. او اقلیتو دا وایي چې پاکستان کې تحریک انصاف حکومت چې راغلی دی نو اقلیتو حقوقو مکمل حفاظت کېږي، او پرویز خان چې دی نو د اقلیتو خیال ساتي، لکه کوم آئیني کوم حقوق دي هغه ته ورکوي. نو دې بار پرویز خټک موږ شکریه ادا کړو. اسحاق خټک چې دی هغې په جواب کې موږ کامیابولو لپاره موږ اقلیت چې دا پوره مهم چلو.